اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوله سوا یوکم دیارلس سوا نمبر حدیث تے 1299 دوله سوا 990 نمبر حدیث مبارک تے الحمدللہ. وعنه رضی اللہ عنہ دا درائم مسلسل حدیث تے دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا. اللہ پاک دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا راضی شي. زمونږ او ستاسو د طرف او د ټول امت د طرف دی ول الله پاک بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من خیر معاش الناس لهم ټولو خلقو کی د ټولو نه بهترینی زندگی او ژوند والا رجل هغه سړی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا ګورئ وی په ټولو خلقو کی د ټولو نه بهترین زندگی والا بهترین ژوند والا هغه سړی دی ممسکن بعنان فرسه چې تیاری نیولی وی واګي د خپل اس واګي تیاری نیولی فی سبیل الله د الله لار کې جهاد د پاره. یطیر علی متنه الوزیدا سړی د خپل اس په ملا باندې پشا باندې کلما سمع حیعتا کله چې دی ووري د حمله आवाज او فزعتا یا د یری आवाज د خپل اس په ملا باندې ناسوي رډي تیار د الله لار کې جهاد د پاره د خپل اس واګي نیولي خو چې کله د حمله आवाज ووري چې لکه حمله وشوا سن 65 کې تاسو د حمله आवाजونه اوریدلی وکړه او فزاعتا یا د ویری आवाज ووري چې حمله را روانه ده ګوره نو دا مجاهد تیار وي د خپل اسواګ رډی نیولی طار علی متنه دی وروالوزی د خپل اس پملا باندې اس خو الوزینا دا خو د منډه او پزمکه د ګرځېدو والا ساروی دی. خو مطلب دا دی چې دومره تیز زغلی او داسې تیار وي هر ټیم چې گویا لکه مونږ مبالغه کوو که نه یاره دا فلانی لکه د ګولی په شان لاړو ورلوزي بیا ورزغلی تیاری یبتغی القتل او الموت دے تالاش کئی یا د بل وجل او یا خپل مرگ دغه دو کار دینو یا با اخری کا کرے یا با کامران شي.
جهاد کې خودو خبرې دي یا با کافر مردار کی او یا به د داغه د لاسه شهید شي مرګونه صرف د جهاد میدان کې نه دي دا مونږ چې اعلانونه اورو دا ټول د جهاد میدان کې امریکا پکټ کوزیم ډکی ها خبرې نه کوي یار ټول په ما کوي پکټ پوزي باندې مري پکټ پوزي باندې مري مرګ یوازې د جهاد میدان کې نه دی او پورا دے په نیټه دے هر چاله الله پاک پورا د شمار ورځې د شمار ګنټي ورکړي دي کله پورا شوي نو بیا هغه د جهاد میدان او کټ پوزي وی باس بیا به د آخرت مسافر کیږي نو پټولو به خلکو کې بهترین زندګي والا دا کسته چې جهاد ته هر وخت رډي وي تیار وي سټانټ وي مذانتن چې کمزې کې د دې قتل یا د مرګ د مندلو ګماني هغه ځای تلاش کوي یعنی د مرګ خلیل ورزي د مرګ خلیل ورزي نو دا سړی په ټولو انسانانو کې پیغمبر علیه السلام فرمایل د ټولو نه بهترین ژوند والا دی او رجل یا هغه سړی بهترین ژوند والا دی بل یادی فی غنیمت د ګډو چیلو یو ورکوټي غونته رمګې ور سره ده د ګډو چیلو ډلې ته رمه وای کنه ځان لوي یو طرف ته او شعفت من هذه الشعف یا د غر پلمن کی وی د دی غرونو نا او بطن واد من هذه الاوديه یا په یو خوړ کی وی د دی خوړونو نا اغه زین یاد ک چې کوم د عام خلکو سره د ګډون نا یو ځای ژوند بیل زینې د غر سوکا او غر د غر لمنه خوړ پدې کی وی خپل ګړي چيله سره یقیم الصلاه د مونږ ټیم چې راشي مونږ قائمای مونږ سیده ودرای ويؤتي الزکات او زکات ورکي ويعبد ربه او د خپل رب بندگی کوي حتا یاتیه الیقین تر دې پورې چې دله هغه یقیني سیز راشي یقیني سیز څه شه دی مرګ تر مرګ پورې منځ قائمای زکات ورکي د خپل رب بندگی کوي ليس من الناس الا في خير د خلکو سره بل هیڅ تعلق ني سوا د خیر رسولنا د بل هیڅ پام غرض د خلکو سره ني سوا د خیر رسولنا الله دې مونږ او تاسو خیر رسول والا جوړ خپاکی ګبانا زما هوس دا حالت ته د مسلمان په حیثیت کده لاس وسمنی چاته تکلیف رسول کنا خدا جبه خو مخپل په دې خو داسې زخمی کوم او دا می عادت شوه دی حالانکه دا مسلمانی نه ده دا د سپو کار دی د سپو غاپی الله دې زمونږ او تاسو خوونه خصلتونه خسته کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټول خلقو کې بهترین ژوند والا دو کسانو خول یو چې د الله لار کې jihad د پاره هر وخت تیاری د خپل اس په شا باندې
واګې رډې نیولي، خو بس دغه دی چې د مسلمانانو مشر ورته اعلان وکړو چې روزه بیا دی ورلوزي ور روان. او دویم هغه کس دی چې د خلکو نه بیل چرته د غر په څوکه کې، په غر کې، د غر په لمن کې، په خوړ کې، په وادي کې د الله عبادت کوي، د خلکو نه الګ تلګ بیل. دا هر وخت کې دا بهتر نی د دې خپل ټیم راځي، هغه به د علماونو او د مفتیانو نه تپوس کوئ، هسې نه چې ګورو کډه کوډه مخستی او خوړ ته خوشي یې. د خپل رب بندگی کوي تر مرګه مرګه پورې، خلکو سره د خیر رسولو نه علاوه بل څه علاقه او تعلق نه. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې نقل کړی دی. 1400 نمبر حدیث شریف شو 1300. وعنه دام سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے اللہ دی ترازی شی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی ان فی الجنت 100 درجات، یقینا شک و شبہ ور کی نشته ده په جنت کې 100 درجی دی. اعدها الله للمجاهدین، تیاری کړی دی دغه 100 واړه درجې د مجاهدینو د پاره چې جهاد کوي فی سبیل الله، د الله په لار کې. ما بین الدرجتین، د دوو درجو منځ کې دومره فاصله ده کما بین السماء والارض، لکه څومره فاصله چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ ده. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې نقل کړی دی. دی حدیث کې دا خبر رااله چې په جنت کې 100 درجې دي او 100 په 100 واړه درجې الله پاک مجاهدینو له تیاری کړی دي چې د الله لار کې جهاد کوي. او دا یو درجه د بلې درجې نه دومره اوچته ده، دومره فاصله ده لکه څرنګه چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې فاصله ده. تیزترین سورلی او تیزترین راکټ او خلاصه او سپوږمۍ ته د رسایۍ دپاره ساینسدانانو کامیاب کوششونه وکړو، خو ولې اسمان ته لا څوک رسېدلي نه دي. حدیث نه دا خبره معلومه شوه د مجاهد د فضیلت سره سره مجاهدینو دپاره 100 درجې الله تیاری کړي دي. د حدیث شریف نه علما فرمای استدلال کوي دا مسله معلومه شوه چې په جنت کې تفاوت او فرق شته د درجو په اعتبار سره. تاسو مونږه تبلیغ والا رونو نه کوم حدیث اورو کنه، جنت کې لاندې درجه والا به یو خسته خوشبو محسوسه کی، تپوس پو کی دا سشي دا تا نه اوچته درجه والا جنتی په خپل جنت کې هر خواړو لداغي خوشبو دا د سامل کولو د خپل ژوند قیمتي کړو. یوزل سبحان الله یتا نزیات ویلیو، وای سبحان الله، یوزل سبحان الله یلتانا زیات ویلیو. حدیث شریف کې راځي یوزل سبحان الله الحمدلله. دا مونږ ته سخت کاری کنه، نه په واخ لګي نه په ستړي کیو، صحیح زده کو وایو. د فرض مانځنه بعد 3 ځله، د ود کېدو وخت کې 3 ځله، د سنت او د رښتینې توبې په نیت ته وایه ته ګوره ستا بندې بیړۍ رواني که نه رواني، ستا مخې کولاوي که نه کولاوي، ستا پریشانۍ ختمیږي که نه ختمیږي، پتا که چا کوډې جادو مادو کړی ختمیږي که نه ختمیږي، ستا په کور کې اتحاد اتفاق او برکتونه او خوشحالۍ راځي او که نه راځي، ګارنټي دله درکوم. خو ته مونځ کوه 5 وخته او د 5 وخته مونځ نه بعد سبحان الله الحمدلله الله اکبر 3 ځل وایه او د کېدو په وخت کې وایه
ته تماشا وکړه چې ستا په کور کې کم قسم پریشانی حل نشو راشه مانه تاوان والم او ته همت وکړه خبره دا د جنت کې درجه شته او د عمل په اعتبار سره وي تاسو کتل یو سبحان الله د بل نه زیات درجه اوچته چې دو ځلې زیات ویلې بیا به څنګه چلی دو درجه به اوچتي نور به اوچتي چې درې ځلې ویلې چې چا په توک عملونه کړي نو په جنت کې درجه شته درجه دا فرق په جنت کې شته دی خو یاد ساتئ ادنا جنتی لبا د ټولو نه پاتې جنتی چې ورته مونږ پاتې وایو دنیا کې هغه لبا الله پاک د دې دنیا لس چند عمره جنت ورکی یو باغی او د دې دنیا په شان چې ور سره لس دنیاګان نورې کې گویا د یولس دنیاګان عمره جنت دا دنیا چا کتلې ده پزمکو به ماړو شزمکو والا او د هغه زمکه د سرو زرو ده ما حدیث کتلې ده د سرو زرو ده او هغه داسې ځای نه چې هلته د چا اروا او سترګې وږي هلته به د هر چا اروا موړ وي زړه به موړ وي سترګې به مړې وي دلته خو که د ټولې دنیا بادشاه هم شي که نه بیا هم سترګې وږي نهر نهور د سپو خوی هلته به دا شی ني هر سړی به دا وایي چې ګینې ما ته د ټولو نه زیات راکړلی شوی دی خو به هر حال فرق به وي د عمل په اعتبار سره اوس دلته یو اهمه خبره ده جنت ته داخلېدل د جنت انټري او د جنت رجسټریشن دا د الله په فضل دی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی جنت تبا سړی د الله په فضل دی پس بزي هغه فضل دی الله په موږ او تاسو کې چې کوم فضل سره سړی جنت ته ځي مور بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې حدیث ورته پیغمبر علیہ السلام نے پختنو کا او تاسو بم د الله په فضل زئی تاسو په خپل عمل نشئ تلاو پیغمبر علیہ السلام خبر اخلاصه کا وی زما هم د الله په فضل جنت ته ځم تلل جنت ته د الله په فضل دی غواړو بتی د الله د در سوالګری بازار نه جوړو د الله د در فقیران بازار نه جوړو او یو انتم الفقراء الله وی د فقیری بچو فقیر یی د فقیری بچو فقیر یی نو فقیران یو غواړو به الله نه بغواړو الله دردا سده پر نو غختو خپکی او غواړو به څه شي فضل د الله فضل د الله رحم د الله کرم خپل عمل سو کم نشیدلې خو دې عمل سره نه دی اسنه چې تاسو ډنګ ډبل راته غورځوي چې خا د الله په فضل بزو نو دې یخنه کې مراغواړ سره دی جمعات ته بس زبرو ک الله فضل کو بس لاړ وشو دو خبر یاد وساته دا عمل دی بیزای نه دی پدې بدر ته چکل نه نوزي نو دا عمل به بیزای نه پدې بد لوړې درجه ملاوي بلداري دا یو ډېر ضروری خبره ده په وی خو دماغ ووري د کېږي ما خدای مبخا دا نیک عملونه جمعه تراتل د لارې نازغه خوا کول دا د ایمان نخې چې د پړ کې ایمان شتا دا د الله د فضل او د الله د رحم نخې کله زمون مز نه پات شم کنه مز نه پات شم نو زه په دې او یریګم چې معنا الله پاک د رحم نظر اړولې معنا الله پاک د فضل او د کرم هغه مخه اړولې ده نو عمل به